خپل اخري خبرو کې هغې نه بس په انشاءالله بیا دعا کوم الف خان شیرپور صاحب ته خواست دی چې خپلو خیالاتو اظهار وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. وی پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب حقه خبره چې د زور مخکې کولی نشي. د ټولو راغلو ملګرو ډېره زیاته مننه کوم. زمانه مخکې زمونږ تکړه صحافي واجد علي افریدي خبرې وکړې. د ټولو خبرو تایید یې کوم او همدغه شانتې ده چې څومره صحافیان دلته کې ناست دي نو هغوی ته دا وایو چې ډاډه اوسئ. دلته کې جاوید محمود صاحب راغلی زمونږ ډېر سینیر او تکړه صحافي. بیا چې کوم دی هغه سره محمد شاه راغلی دی، مننه یې کوو. زمونږ د 400 نیوز نه افتاب علي صاحب فرمان صاحب راغلی، د هغه هم ډېره زیاته مننه کوو. ورسره سمیع الله جي صاحب، شاه خالد او سمین جان، دغه شانتې خادم شاه، یحیی جان سایل، حسین قادر، کاظم خان شیرپو، څومره ملګري دلته کې راغلي دي. ورسره چې کوم دی زموږ د زیم یونین کونسل ناظم صاحب، شیر باچا، جان علم صاحب سره د ملګرو راغلي دي. د ټولو ډېره زیاته مننه کوو. په دې موقع باندې صدیق صاحب زمونږ کشر دی، خراج تحسین ورته پیش کوم، ډاډ ورکوم. کم کار چې موږ ونه که نو هغه صدیق صاحب وکړو. او بیا د خپل ملګري دلته کې محمود جان عمرزی، د هغه ډېره زیاته مننه کوم. په پروډکشن کې او په دې آډیو ویډیو کې دا کردار چې کم دی دا د احسان شیرپو. میراوس چې زمونږ د دې تنګي او زمونږ د علاقې پهر دی په ډېرې تفصیلي خبرې وکړې. او همدا میراوس یې د دې چې کله دشمني وه 302 پې نو دی په برقه کې چې کم دی نو دوبۍ ته تښتولو. څنګه چې هغه ذکر وکړو 7 کاله چې کم دی نو دا هغه هلته کې ساتلو. ورسره دی پښتونخوا چې نن سبا دا څومره اداکارانې دي چې دا د شهرت په پایو کې دي نو دې کې هم د احسان شیرپو چې کوم دی یو مهم رول ده چې پروډکشن دا و. او ای ټي وي له به چې کوم دی نو د دوبۍ نه کار کو. چې کله پاکستان ته راغی نو دې تلو کې و. اتفاق ته ګوره مونږ خو یو کلیوال یو، شاخ کې زما دوکان و او ما سره ملو شو او ما ورته یې مزه زمونږ خبره ومنله. صحافت یې شروع کړو، بیا دلبر ریډیو کې مونږ یو ځای وو. څنګه چې دلته کې ملګرو خبرې وکړې، حقیقت دا دی د صحافیانو په راجوړولو کې چې کوم دی نو د هغه یو ډېر مهم رول و، مهم کردار و. مختلف تنظیمونو کې پاتې شو، مختلفو خلکو سره چې کوم دی نو کېناسته. خو دا زمونږ کمزوري ده چې مونږ یو صحافیان یو کیږو نه، بل موږ نه دا بغض، کینه او بنیتي چې کومه ده دا نوځي. یو سړی په صحافت کې ښه کار کوي موږ بیا خپې راټینګو. دی ولې پرېږدو، کندې به وله ګورو، پرتوګ بیا چې کوم دی نو دنیا ته وباسو، خلکو ته وباسو. جیلسي بالکل په صحافت کې شته. ما یو کار وکړو، ښه ویډیو مې وکړه، بل صحافي دې راشي زمانه دې نور هم ښه ویډیو کي، دې ته وایي جیلسي. زمانه دې نور هم ښه کار وکړي، دې ته وایي جیلسي. او دا پروفیشنل جیلسي ده، دا صحافي له پکار ده چې هغه دا یو صحافي نه ښه کار وکړي. او د صحافیانو غونډې هم دومره وي، دا غټې نه وي. صحافیان همیشه چې کوم دی 400 صحافیانو ډېرې سختې تېرې کړې او تېرۍ یې د دوی شاته چې کوم دی یا 2 یا 3 یا 4 کسه ودرېږي. زیاتي خلک چې کوم دی نو بیا د دوی ملګرتیا نه کوي. ور صحافي ته دا پته وي چې ما سره قام نه ودرېږي. خو دا د هغه کار دی او دا خپل کار یې چې کوم دی نو دی مهم ګڼلی دی او په یو خپل میشن او په یو جذبه سره یې کوي، یعنې صحافت ترې نه کوي. نو الحمدلله د 400 صحافیان، بیا د تنګي تحصیل صحافیان، دوی چې کم په بې باکۍ سره، کم په تکړه والي سره، کم په جرأت سره صحافت کوي، زه دوی ته سلام پیش کوم. واجد علي افریدي یو ډېر ښه طرف ته پام روګرځو او ما یې زه هم په دغې باندې خبره اتره کومه. هغه په دې سیمه کې آیسو
احسان شیرپو زموږ نه دغه آیس یوړو دغه نشوره نه یوړو خو 4 کاله شو الحمدلله د هغه مشن موږ جاري ساتلی دی د دغه ډرګ مافیا د دغه سمګلرانو د دغه نشهیي توکو والا په ضد چې کوم دی زموږ اواز هغه په جار روان دی اواز به اوچتو موږ ته دا پته ده موږ د دنیا نه لاړ شو کیدای شي دومره غونډ هم راباندې ونه شي خو زه یو شاګرد دی پیدا کړو او هغه شاګرد چې کوم دی هر کال یو کوشش کوي موږ هم راټولوي یو بل سره را یو ځای کي یو بل پکې سیکو یو بل پکې وینو نو زه په دې باندې صدیق له چې کوم دی نو ډېر ډاډ ورکوم او زه د خپل تنګي صحافیانو ته د 400 صحافیانو ته ویم چې انشاءالله نه به یریږو نه به په دې خبرو کې راځو دا واضحه خبره چې د چا صفت کوي نو وي ښه صحافي دی او چې چا پسې وی نو وي دا لفافه صحافي دی دې سره موږ بلد یو او یو سړی و چې موږ پسې کنځلې کوي نو دا یو داسې توهم په دې سوشل میډیا باندې را پیدا شوي چې دې ته ګورئ ما چې ما ته یې کنځل وکړل او ما ته یې دا وکړل زموږ دې وخت کې کم پاکستان کې کم صحافي دی چې هغه د دې ملک او د خپلې سیمې یا یو مخلصۍ سره صحافت کوي هغه پسې کنځل نه کېږي نو دا خبرې به ځان ته مخې ته نه دا کوو دوی دې تکړه شي د دغې خلکو هم دغه کار دی بل څه کار یې نشته د خپل علاقې مسلې روچتې کې او خپل کار چې کوم دی همدغه شانتې جاري وساتئ انشاءالله موږ د سره څنګ په څنګ ولاړ یو دلته کې بل پروګرام هم د ډېرو ملګرو خبرې کولې خو موږ دغه پروګرام مختصر په دې که چې هغې لم 11 بجې ټیم ورکړو دلته پکې دا برسي رالاله نو په دغې وجه باندې هغې طرف ته هم ځو زه یو وارې بیا د خپلو صحافیانو ملګرو کم میلمانه چې راغلي دي د ټولو چې کوم دی ډېره زیاته مننه کوم او انشاءالله دا یقین درکو چې څنګ په څنګ به در سره یو تر کومې چې ژوندي یو د احسان شیرپو چې کوم دی دا برسي او دا کلیزه دا د نورو صحافیانو دپاره عبرت هم دی او صحافیانو ته حوصله هم میلاویږي چېرې داسې ملګري شته چې موږ په دنیا نه یو نو موږ له به داسې غونډې کېږي موږ ته هم یو حوصله میلاویږي د داسې غونډو نه نو انشاءالله داسې غونډې به جاري ساتو دغه شعر ویم چې ګوتې قلم کومې قلم شي تور ته به تور سپین ته به سپین لیکمه ډېره مننه لوی په الله پامان صدیق بای د صحافي نوم ژوندی کولو دپاره دا پروګرام کوي د صحافیانو په نوم تقریبا داسې راته الفخان به وي ډېر سخت پروګرام یې وکړو ما ورته ویم الفخان بهی ته د مرګ نه په دې برخې باندې د احسان شیرپو په دې برخې باندې زموږ یوه طریقه د هغه بله طریقه خو کله نه چې بیا احسان شیرپو شهید شوي دي الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلى آله وعطرته بعدد كل معلوم لك خو ژوندون ځان دپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي د پرمختګ دپاره اواز اوچت کړی دی شاګردان یې جوړ کړي دي د پرمختګ دپاره اواز اوچت کړی دی شاګردان یې بدقسمتي زموږ د پښتنو دا ده حقیقت به ویم چې څه وي ویم به او الفخان به یو ورځ را روان